شروع کوم په نامه د هغه غټ ذات چې بخونکې مهربانه دی. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جمیل شاه. نن یو ځل بیا موږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو او نن موږ تاسو ته یو داسې ماشومې پروسیجر بخایو کومې چې کور کې کپړې ګنډلې او د ګنډلو ستنې په خوله کې وه او هغه یو دغه سره تېره شوه چې کله هغه تېره شوه لاړه مرۍ کې ونښته او مرۍ کې په غوښه کې ډیپ دننه لاړه چې ښکارېدم نه پته یې نه لګېده. په دې کې زموږ چې کوم مایناز ENT اسوسییټ پروفیسر دی ډاکټر بغزاده صاحب کوم چې د تعارف محتاج نه دی هغې په دې ټایم کې راله دا شپې ټایم او د دې ماشومې دا پروسیجر یې شروع کړو او الله پاک پکې برکت واچو. نو تاسو ګورئ موږ سره اوسئ او بالکل تاسو کتی شئ په دې کې تاسو ته ښکاري دا موږ تاسو ته اوس ښایو هغه ستنه کومه ستنه چې د دې د مرۍ نه راووته او بغیر د اپریشن نه راووته نو دا ستنه تاسو وګورئ. دې سره سره دا هغه ستنه کومه چې مرۍ کې نښتې وه د ګنډلو په ټایم باندې هغه د مرۍ نه چې راوویسته. بل زموږ تاسو ته دا خواست دی چې تاسو په کورونو کې ډېر زیات احتیاط کوئ. داسې قسمه شیزونه په خوله کې اچول هسې بې احتیاطۍ سره بعض خلک کامن پین واچي بعض خلک د سټیپلر پین چې وي هغه په خوله کې واچي هسې اخوا دېخوا کوي بعض څه واچي نو هغه بیا وروستو شدید مشکلات سره انسان ته مخامخ راځي. نو تاسو ته زموږ دا ریکویسټ چې داسې شیزونه مه کوئ. بل ماشومانو ته ډېر خیال کوئ. ماشومان دا عادتونه ډېر کوي. بل نن سبا چې څوک